چې دا بعضې خبرې لګي ترخی په سړي بدې لګي. مونږ چې څاروي راولو مونږ یې چېرته تړو؟ څوک به په سړکونو تړي، څوک به په کوڅو تړي. که سبا موټر سایکلو والا ګاډو والا ولا څاروی ووالو په خطایي په قصدن هم نه، بیا به ترې تاوان اخلي، بیا به ورسره جګړې کوي. نو و مسلمان وروره ستا په دې کور کې ځای نشته؟ چې نشته ولې اخلي؟ مه اخله چې اختر په ورځ لاړ شه وایله چې د بل مسلمان دې په عذاب کړی دی، د بل مسلمان کور مخه دې په عذاب کړې ده، ګندګي دې د کوڅو نه ډکه کړې ده، صفایي په خپله نه کوې او بل مسلمان مخې ته په سړک باندې ته تړلی، ګاډو ته مسله، مسلمان ته مسله. و مسلمانه دا خو قرباني وه او قرباني د سنت مطابق ادا کا، تا خو خلقو ته زحمت جوړ کړی. مسلمانه دا ټولې قربانۍ ما او تا صرف ما درته وویل، ما او تا صرف قرباني څه ته ویلې؟ ما او تا صرف قرباني دې ته ویلې چې بس سروی حلال کا. بس پیغمبرانو هم دا یوه قرباني کړې لورې نه دي کړي. پیغمبرانو خپلې وینې د دین دپاره توی کړي، دا قرباني ده. پیغمبرانو د بل حق وښوده، هغه حق ادا قدم قرباني ده. پیغمبرانو د غریبانو د ګاونډي طریقه راته وښوده، دا ادا قدم قرباني ده. موږ ته پیغمبرانو د لارې اصول ښودلي دي چې د لارې دا اصول دي اوه پوټه به لار ساتي. شریعت موږ ته دا ښودلي دي. مسلمانه تا اوه پوټه لار راغونډه کړه، په څلورو پوټو کې دې پرېښوده، بیا چې سبا ستا څاروی ګاډی وایي بیا پې تاڼې رپورټ ته کوې، بیا د هغه نه پیسې تا اخلې او بیا په دغو پیسو دغه مردارو پیسو باندې ځې بیا بل څاروی اخلې. دغه څاروی خو څه کوې چې دغه کمې پیسې دې واخیستې، که په دې دې بل څاروی واخیسته قرباني دې نه کېږي، ځان ته لوړې پیسې راواله قرباني وکړه.